یو کاس دی مولا محبات کې بدشئی پرېږدولي دی، قاسم نومیږي، هارون رشید زوی دی. هارون رشید مصر گورنر وته ولیکله، ته به مصر گورنر جوړیږي. په مولا محبات کې مولا مینی کې زهد اختیار کړی دی، هر څه پرې خلی دي. محل نه فرار وکړو، سپیانو کله لټولو، دجله دریا پورې قدمو مانډې راورسولې. اخیری ورته ماهرین یایي، سپیانو ته یایي دجله پورې خو پاته شته، څه دالته راغلی دی، دینه وروسته پاته نشته، څه دریاب ته ځان چولی دی، یا ځمکې غیب کړی دی، اسمان ته لوړ دی، هېڅ پاته مو ته نه لګېږي. ده قاسم زندګۍ تېرولې دپاره عام لباس کې مزدورۍ شروع کړه. په مزدورۍ بیا دوره کوله، څه کوم عیدي ضروریات دي هغه ضروریات پر راشي، یعنې خوراک. یوه کس سره مزدورۍ کې دی، دیوال د جوړوي. کس کله ده قاسم ته یعنی مزدور شکل کې دی، پیژندي خو نه چوک دی. عیدي زوه ته ننداره وکړه، ډېر ته نه خوشحال دی. یو ورځې مړی ټایم کې مالک ته نه پوښتنه کو، ما نور مزدوران مړی نه لګیا دي، تانده چې نماز دی ناستې قرآن تلاوت کوي، مړی ټایم خو داسې ختمیږي. قاسم ورته وایي زه مړی نه خورم، البته ما روژه دی. وایي تا ډېر احسان، زه تا ماته مکار وکړه، لمونځ مو وکړو، قرآن تلاوت مو وکړو. سو بیا ډې ته راغوس، هغه مزدور نور مزدورانو سره بوځي. یو مزدور ورته ویله نه، هغه کاس که ته لټوې بلې هفتې کې راشه، هغه هفتې کې صرف یوه ورځې مزدورۍ کوي. بلې هفتې راغلو، مزدورانو نه یې پوښتنه وکړه قاسم چېرته دی؟ یو مزدور ورته ویله هغه خو اپورې خرابې کې د ډېر سخت بیمار دی، ډېر سخت بیمار دی. که د نګران وي پوښتنه یې وکړه. دا مالک راغللو، ننداره یې وکړه، قاسم ټنډې باندې خیلې روانې دي، یعنی جنکدان غونته کیفیت ور باندې شروع دی. دا کس راغو، سر ته یې کېناستو، یوه ځوانه کومې ایله کې ځان را باندې وپېژنده، داسې حالات خو دی لکه تا مرګ ز قسم که مړ شي بیا به د ولی چوک جوړیږي، یعنی جنازه به د چوکوي، و قبر کې به د چوکې ګدي، غسل چوک دیر کی. لږ وصیت راته وکړه. وصیت کې څو جملې ودې وایي، که زه مړ شوم ما سره جیبه کې 100 درهم ناګد یخي دي، دغو درهمو باندې ما ته مزدوران ونیسه، څه ما ته قبر جوړ کړي. که ته نه خفه کېږې ته غسلونه راوکړه، ته مې جنازه وکړه. یو قرآن یې ورته وښیلو، دغه قرآن سره زه ډېر مانوس یم، ډېره مینه مه دی ورسره، دا قرآن رسه قبر کې ښخ کړه. وایي یوه ګوتې راوبسله، ورته وایي دا ګوتې یوسه، کله هارون عوامو سره میلاویږي، یوه ورځ داسې دی څه هارون عوامو سره کول کر میلاویږي، هېڅ په بندی نه وي. تا ویرشه دا ګوتې ورته وښیه، ورته وایه څه دا اعتاز وي قاسم رستولی دی. کله خبره واورېده ډېر ګبرای شو، که هارون خبر شي چې ما زوی باندې مزدورۍ کړې دی، ما به څه انجام وي؟ دا ورته نه ډارېږم، خو ما پلار ته یوه خبره وکړه، داسې ورته وایه. قاسم ویله د ګوتې حساب زه قیامت ورځې نه شم ویر کوی، دا حسابات ته ویر کړه. د ګوتې مې صرف ناخ کې پاره ګرځوله، زه هارون زوی یم، خو ډارېږم ما ویر شه. یې کله یې وصیت تمامېدلو، جنکدان خیلې ور باندې راغې، ما ته ویله لږ مدد رسه وکړه، ما پاڅوه. څه دپاره؟ جنکدان د دی، ما زنګون ته ویلی دی. هغه ما ته نه نه ما پاڅوه، ما ته خپل چښتان راورسېدو، ما ته مولا راورسېدو، مخ باندې یې خوشحالۍ اثار راغه. هغه کس یې ما زنګونه باندې جنکدان تمام شو. بیا یو داسې جنکدان څه هغه کې انسان ته لطف میلویږي، هغه د مؤمن جنکدان دی. هغه مؤمن ته چانه خپل چښتان رضی دی، چانه اهل بیت
محمد و آل محمد رضی دی. صلوات واسطے محمد و آل محمد.